بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او امید مې دی چې ټول به روغ جوړ خوشحاله به یې جی. د خیبر سهار قائد ډے سپیشل یعنی بابای قوم ډے سپیشل ده. دا څنګه کېدی شي چې زموږ د بابای قوم د قائد اعظم محمد علي جناح د زیږېدو د پیدایش ورځ وي او هغه خیبر ټلویزیون ونمانځي، هغه سلیبریټ نه کړي، دا خو کېدی نه شي. یقینا چې د ملک سره مینه کوونکي چې په دنیا کې هر چېرته دي چې د خپل قائد سره مینه لري، د خپل ملک سره مینه لري، یقینا چې نن به دا ورځ ډېر احترام او ډېر هغوی که نه پوره من طریقې سره د دې سلیبریشن وي. څنګه تاسو پته ده چې پوره پاکستان کې قائد اعظم ډے باندې چې د هر ځای کې چوټي وي، دفاتر، سکولز، یونیورسټیز، کالجز، هر ځای کې چې دی چوټي وي او دا یو عقیدت پرځونې وي د خوشحالۍ او یو خواهش وي چې د قائد ته پرځونې وړاندې شي په دې ورځ باندې. مختلف تقریبات کیږي، مختلف چې دی نو سیمینارز کیږي، مختلف ایکټیویټیز کیږي، کیکونه کټ کیږي، د قائد د سالګرې هغه یادونه چې دی تازه کیږي. او قائد یو داسې شخصیت، یو داسې هستی چې هغه د هیڅ چا نه پټ نه دی. که هغه زمونږ مسلمانان واخلي او که غیر ملکي واخلي او که هغه د دنیا هر ملک واخلي، د هر یو ملک یو بانی وي، د هر یو ملک یو لیډر وي، د هر یو ملک یو داسې شخصیت وي چې هغه د خپل ملک دپاره جنګېدلی وي یا د خپل ملک دپاره یې څه کړي وي. نو یقینا زموږ د ملک دپاره ښه سوچ کوونکې، زموږ د ملک دپاره جدوجهد کوونکې، زموږ د ملک دپاره په خپل ځان باندې سخت دی، په خپل کورنو باندې سخت دی او د چا خبره د قربانو یو جون یو مثال یې چې دی ورکړی دی، یو داسې لیډر چې یقینا په صدیانو کې همدغه یو لیډر و. ځکه چې تر اوسه پورې خو مونږ چې څو پورې مونږ د دنیا کې وخت تیر کړو نو مونږ اوسه پورې د قائد اعظم هم اورېدلي دي، قائد اعظم محمد علي جناح باره کې، خو د هغې په شانتې لیډر مونږ ونه کتلو چې څنګه مونږ د هغې د کارونو، د هغې کو د وکالت مونږ واخلو، د هغې کو سبق مونږ واخلو، د هغې کو سوشل ورک مونږ واخلو، د هغې کو د زنانو دپاره مونږ د هغې هغه هلې ځلې واخلو، یا کو مونږ د هغې هیلث ایجوکیشن باندې واخلو، یا کو مونږ د ملک په سطح باندې د هغې سوچ واخلو. نو تر اوسه پورې ما هېڅ هم ونه کتل. څنګه تاسو ته پته ده چې د پاکستان فرست گورنر جنرل هم پاتې شوی دی، دغه شان د وکیلۍ سرګرمیانې هم د هغې تېرې شوي دي، د یو سوشل ورک په حیثیت باندې هم د هغې سرګرمیانې تېرې شوي دي د ملک دپاره، د قوم دپاره، د یو یوازې ملک دپاره. ځکه چې یقینا چې کله په یو کور کې هم ته د مختلفو مذهبونو کسان اوسیږي نو هلته هغې کې کلیشز راځي، اختلافات راځي، جنګ راځي، جګړې راځي، نو اخري بیا خلاصه په دې کېږي چې سیپریشن وشي، بیل شي. نو دغه شانتې چې کله زموږ قائد ته او زموږ د هغه ټایم چې کوم نور مشران و، لیډران وو، هغې چې دا اندازه ولګوله چې یاره زموږ د هندو او د مسلم یو ځای ګزاره نه کېږي، نو دغه یو میشن و، دغه یو التجا وه، یو ریکویسټ و، یو خواهش و چې جدا جدا مملکت ته موږ ته راکړي شي. او الحمدلله په دغه جدوجهد کې قائد اعظم محمد علي جناح هغې دغه جنګ، دغه جدوجهد وګټلو او موږ په یو آزاد ملک کې چې دی وخت تېرو، جن تېرو. نو یقینا چې موږ د قائد احسان من یو، ځکه په دې تاسو سره کې نه قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. نو یقینا دا په مسلم باندې یو غټ احسان دی، په پاکستانیت باندې یو غټ احسان دی. موږ چې چېرته لاړ شو فخر سره وایو که نه چې وی آر پاکستانی، موږ پاکستانیان یو. نو دا شناخت موږ له زموږ بېشکه زموږ ملک راکړی دی، خو دغې ملک د لیډرانو راکړی دی، قائد اعظم محمد علي جناح راکړی دی. نو یقینا چې نن د قائد ورځ ده، د قائد د سالګرې ورځ ده، د زیږېدو ورځ ده، د هغې چې دی نو د چا خبره د خوشحالۍ ورځ ده. بېشکه چې یو انسان د دنیا نه لاړ شي نو بیا د هغه غم چې وي هغه ډېر زیات وي. خو زه به دویم چې غم بېشکه وي، خو چې کله هغه په دې دنیا ښه کارونه کړي وي او د دنیا دپاره یو پېژنګلو ځان جوړ کړي وي، نو بیا د غم نه زیات د هغه د خوشحالۍ هغه پرځونې چې دي هغه وړاندې کېږي. نو یقینا د قائد ورځ ټولو مسلمانانو ته، ټولو پاکستانیانو ته چې په دنیا کې چېرته چېرته ژوند کوي، د قائد دا ورځ دی تاسو ټولو ته ډېره ډېره مبارک شي. په نن ورځ زموږ مېلمنې دي موږ سره، او یقینا که مونږ د فاطمه جناح ذکر وکړو یا د مونږ د قائد ذکر وکړو، نو دا هغه رور او خور چې یقینا په ملک باندې، په دنیا باندې د دې یو ریکارډ دی، یو نوم دی. نو نن به خبرې اترې کېږي، زموږ زنانو سره هم کېږي، د زنانو په هکله د قائد اعظم صاحب څه رایې وې، څه زموږ د زنانو څومره رول دی په دې ملک کې، هغه خبرې هم کېږي. ستاسو ټلیفون کالز هم ولو، ټریبیوټ دي قائد اعظم صاحب ته، هغه هم دي، ورسره واړه واړه کلپس هم دي، ورسره ستاسو ټلیفون کالز هم دي. اینډ مونږ به چې دی نو د قائد په نامه باندې کیک هم کټ کوو
دا ډېر هر څه دي ستاسو دپاره ګرانو کتونکو. نن چې ما دا خاص د قاید د ډے دپاره دا ځان سینګار کړی په دې ښایسته جوړه کې، نو یقینا دا هم په دې سپیشل ډے باندې ماته سپانسر ده د مسټر جان شاپینګ مال نیر حیدرآباد اچینی چوک پېښور رنګ روډ. کو تاسو هم خپل سپیشل اوکیژن نور سپیشل کول غواړئ نو د مسټر جان شاپینګ مال نه ښایسته ښایسته ډریسز اخیستی شئ. نو تھینک یو سو مچ د نن سپیشل ډے دپاره. اینڈ ټریبیوټ از د قاید مونږ ته بابای قوم وایو جي، د هغې دپاره یو ټریبیوټ مونږ تیار کړی دی د حسن علي شاه صاحب په ښایسته غوندې کې وایس اوور باندې. راځئ چې دا وګورو او پس د هغې بیا میلمنو سره ستاسو تعارف کوو. پاک وطن دے مونږ ته راکړو، ازادي او شناخت دے مونږ ته راکړو، غلامۍ نه دې آزاد کړو، خپل کور دې راته راکړو، اغیارو دې مخ تور کړو، بریالي دې په جهان کړو. اے قاعده تر قیامته احسانمند دې ټول قام وي، دا وطن ستا امانت دی، په خپلو وینو به یې پالو، دا مو لوز او دا حرمت دی. سلام پاکستان، قربان پاکستان. سلام پاکستان، قربان پاکستان اینڈ قائد زندہ باد. ځکه چې د قائد د وجې نه مونږ ډېر فخر سره وایو مونږ پاکستانیان یو جي. خو چې کله زه اکثر په دې سوشل میډیا باندې ګورم که نه او د قاید په تصویرانو باندې هغې عجیبه عجیبه کامنټس کوي یا د پیسو باندې چې دی نو هغې باندې د قاید په مخ باندې عجیبه عجیبه نور مخونه هغې لګوي. نو پلیز داسې شیونه مه کوئ، سوشل میډیا استعمال صحیح کوئ، خو د قاید زه به دویم چې هغه بابای قوم ته مونږ ولې وایو د هغې په وجې نه مونږ یو قوم یو، یو شناخت مونږ له میلاو دی، مونږ یو جدا مملکت کې ژوند تېروو، مونږ له یو سچا لیډر مونږ له کم از کم خو دی نه خو مونږ سره د هغې هغه وایي چې خبره کتابونه پراته دي، د هغې ژوند چې دی پوره یو مشعل راز زموږ دپاره چې دی پروت دی، نو پکار چې یې نه مونږ زده کړو کړو. سپیشلي سکولز کالجز یونیورسټیز آف دی، خو د سکول چې کوم ماشومان دي آی نو چې هغې ته به سکولز کې ښودلی شوي وي چې قائد اعظم محمد علي جناح څوک و، ملک دپاره د هغې څه کوششونه وو یا د ملک لیډر و، خو چې کله هغې کور کې وي او نن زه غواړم چې ټول هغه پیرنټس خپل ماشومانو ته د سکول ماشومان چې کم دي چې کم 2 3 4 داسې کیجي دی پوه کوي دې ته وایي چې د ستاسو د چوټۍ د مانځلو دا ورځ چې دی دا تاسو په کومې خوشحالۍ باندې تاسو کور کې یې د دې ورځې په اهمیت باندې پوه کوئ. یقینا چې کله موږ په ملک کې هغه وایي که نه جذبه لرو، د خپل ملک جذبه لرو، د خپل ملک د لیډرانو جذبه لرو، نو دغې ماشومانو کې بیا دې سره مینه پیدا کېږي. د قاید سټوریز په یوټیوب باندې هم پراته دي، تاسو د هغې نه ماشومانو ته ورولی شئ، سرچ کوئ شئ پې او ځان هم په دې باندې پوهیلی شئ. موږ اکثر وایو موږ له ملک څه راکړي دي یا موږ له چې دی دا وکړو. تاسو دا وګورئ چې قاید کو غوښتل نو هغه خپل ټول عمر بهر سیټل کوي شو، هغه چې دی نو په اسانۍ باندې هغه وخت دا مسلې مسایل هم نو چې ویزه لګي ویزه نه لګي، او هغه چې دی یو لیډر و هغه غوښتی شو د لیډرۍ نه مخکې هغه چې دی نو کم د هغه جاب و هلته هغې یونیورسټیز کې و، نو هغې هلته خپل ټول عمر تېرولی شو، خو هغې غوښتل چې نه زه د ملک دپاره د دې ملک د دې چې کوم اوسېدونکي د دې دپاره هغې جدوجهد شروع کړو. نو دغه د ټایم چې دا مه وایي چې ما له ملک څه وکړل، د ملک دپاره د بهترۍ کوشش کوئ. میلمنې به راځي اینډ ایز تاسو ټولو ته پته چې ستاسو کال ډېر زیات ضروري په نن ورځ باندې به زه تاسو نه تپوسونه کوم چې تاسو د ملک دپاره څه کړي دي او څه کوئ. واخلئ اوس یو وړه غونډه کېدمه پس د هغې بیا راځو موږ سره اوسئ. ستړی مه شئ جي، یو ځلې بیا درته وایو د بریک نه پس هرکلې تاسو ګورئ جي قائد ډے سپیشل یعنی 25 دسمبر د قائد اعظم محمد علي جناح د سالګرۍ یعنی د پیدایش ورځ مانځلې کېږي. ټولو پاکستانیانو ته چې چېرته چېرته په دنیا کې ژوند کوي هغې ټولو ته د قائد دا ورځ ډېره ډېره مبارک شي. یقینا په دې ورځ باندې د خیبر سحر یو سپیشل سحر دی او زه به دویم چې په دې کې نن د قائد په دې ورځ باندې موږ نن ټولې زنانه راغوښتې دي او زنانو سره به د قائد د دې ورځ د دې خوشحالۍ او د قائد په ژوند باندې به خبرې اترې کېږي. تاسو هم په دې کې برخه اخیستی شئ، د ټلیفون په لاره باندې موږ سره رابطه کوئ شئ. د ټولو ناول ګرانو کتونکو ټولې په ما ډېرې ګرانې دي، خو زه به دویم چې دې سره هغه وابستګي ډېره زیاته کېږي او ماشاءالله د دې هغه گفتګو ډېره ښایسته ده، د دې ټولې ماشاءالله دا نورې مېلمنې مې خفه نه شي لاړې نه شي خدای پاکه، خو دې سره یو بل یو اټیچمنټ دی ماشاءالله. ټولو ناول راشئ جي. ډاکټر شاهین عمر صاحبه ده پرنسپل هسټوریکل فرنټیر کالج نه دی او زه به وایم چې دی کم کالج ته ځي، صرف فرنټیر ذکر مونږ نه کوو او چېرته نه هلته دا لاړې شي هغې ورپسې جاړي چې میډم تاسو ولې لاړې. السلام علیکم ډاکټر صاحبې، څنګه یې؟ بس تا ته مې وکتل نو ډېره ټیکې او چې لا دې ځوانانو ته وګوره بیا خو مې دا اړه باغ شي.
الله سلامت لره د قائد د ورځې تاسو ته مبارک شي. ډېره مهرباني او موږ ته د پاکستان د هغه د برکته مبارک شي. خیر مبارک خیر مبارک جی. بیا موږ راشو زنانو سپیشلی پښتون زنانه کوم ذکر وکړو زموږ د خیبر پښتونخوا زنانه موږ ذکر وکړو او ماشاءالله یو داسې ملمنه موږ سره ناسته ده چې د هغې په سوسایټي باندې د پښتنو چې کوم رولز دی په هغې باندې خبرې اترې کوو. پی ایچ ډي یې پې کړی دا غټه خبره ده. موږ سره جي ډاکټر فاطمه ملک پی ایچ ډي آن سټیټس آف وومن ان پښتون سوسایټي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړې مه شئ. ډېره مهرباني شکریه چې تاسو موږ ته مقرره کړه. دا تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. مهرباني. تھینک یو. د قائد ورځ مبارک شي. خیر مبارک ده ټول پاکستانیانو مبارک شي او خدای پاک د ټول پاکستانیانو ته چې کوم دینو همت ورکړي چې هغوی په دې باندې د قائد د کوم ویژن دی په دې باندې عمل درآمد یقیني کړي. آمین. بیا موږ سره دی جی ډاکټر سلما ملک ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف کے پی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی قائد کا دن بہت بہت مبارک. بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی. ټول ناول به موږ راشو شاهین عمر صاحبه له به راشو. شاهین عمر صاحبه څنګه ټولو ته پته ټولو پاکستانیانو ته پته چې چېرته چېرته څوک جون کوي هغې ته هم پته چې د قائد دروازې د مانځلو د دې د سیلیبریشن مطلب څه دی. خو چې بیا موږ په لنډو ټکو کې وایو اول خو دا چې قائد ځان له یو داسې شخصیت و چې زه به په صدیانو کې داسې نشته او نه به راشي. وایي که نه د شخصیت درې حصې دي چې هغه جوړوي. یو د هغه وراثت بالکل، یو ماحول او بل هغه کردار. نو که موږ د هغه وراثت ته وګورو نو هغه د راجپوت پنجاب راجپوت تعلق لري. د هغه مور ایرانیان وه. بالکل. نو هغه رک رکاو طور طریقه چې کومه هغه په شخصیت کې وه ظاهره د مور نه خلک زیات د مور نه زیات کېږي. بیا که ته وګورې نه د هغې یعنې دوه ترګان او یو د هغه والد صاحب خو د هغه والد صاحب داسې شخصیت و چې هغه د امپورټ ایکسپورټ بزنس او دا بینکاري او دا ټول دا هغه په دغه کې نو دې لحاظ سره هغه یو مکمل شخصیت و. لیکن شخصیت ذهن چې د ماحول او د وراثت نه هټ کې بیا د هغه په شخصیت چې کم کردار د هغه د شخصیت دی نو په کردار باندې شخصیتونه جوړیږي. بېشکه. او دا وطن که هغه جوړ کړي نو هغه په خپل خالص نیک کردار چې موږ ورته کوم دیانتداري وایو او هغه دیانتداري د هغه اندازه به ته د دې نه څه کې چې یو خو هغه په محنت باندې او یو قصه ماته دی هوا دیانتداري سټرګل و خو د هغه د قدرت الله شهاب یو ځای کې لیکي چې هغه د یو کانګرس وزیر دغه سیکرټري ډیپټي سیکرټري نو هغه داسې یو لیټر هغه په قدرت الله شهاب باندې ډېر اعتماد و نو هغه ته یو داسې لیټر هغه ورکړ چې هغې کې د مسلمانانو خلاف څه داسې سازشونه نو هغه چونکې هغه خپله یو جذبه خو وه که نه د خپل مسلمانانو سره نو هغه خط هغه لاړه قائد اعظم ته وښو نو قائد اعظم ولې جواب څه ورکړ یعنې ته د کردار اندازه به دغه ځانې کې چې ټیک ته دا زه د دې ستاینه کوم خو تا هغه سره بېایماني وکړه خپل مشر سره بېایماني وکړه نو د هغه اندازه دې نه وکړې بیا د هغه د ډیډیکیشن ته وګوره بیا د هغه ډیټرمینیشن ته وګوره کله چې د هغې خور په یو غیر قوم کې هغه واده کېده که نه نو خلکو ډېر مخالفت وکړو مشرانو هغې باندې قائد اعظم واحد سړی چې ولاړو چې نه دا به هم د برادرۍ نه بار بس واده کېږي ټیک بالکل. بیا که ته فاطمه جناح مثال والی هغه کانوینټ کې باوجود د دې هغې ډېر زیات مخالفت وشو. بالکل. بیا که موږ رتن بای ته رالو موږ د رتن بای نه مخکې ځو خو یو کال اخلو. هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لږی خیر الحمدلله ټیک ټاک. څوک یې وروره موږ سره نوشیر خبرې کوم. نوشیر وروره په خیر راغلی ستړی مه شئ د قائد ورځ مبارک شه. تاسو ته مبارک شه. قائد اعظم باندې مې یو نظم لیکلی راځئ چې واورو دا خو به نور خوند وکړي. وایي تا کړل مسلمانان د پاک او هند واړه راجمع ای قائد اعظمه ای قائد اعظمه ډېر ښه. تا یو ځای کړل راجمع بیا کړل دې منظمه دوه قومي نظریه باندې دې پوه کړل ښه په سمه ای قائد اعظمه ای قائد اعظمه قائد ستا احسان دی چې ملک مو پاکستان دی بالکل چې مونږ پکې اوسېږو ښه بې فکره ښه بې غمه ډېر ښه. ای قائد اعظمه ای قائد اعظمه تا کړی و اظهار کار او کار او کار بالکل
ساده پیغام به زه اوس هر یو کس ته رسومه. ای قائد اعظمه، ای قائد اعظمه، داسې یو لیډر وي چې ډېر زیات بهادر وي. نوشیر وي په مونږ ګران یې، نوشیر وي په مونږ ګران یې، په رب ګران چې محترمه. ای قائد اعظمه، ای قائد اعظمه. ډیره مننه جی، خوشاله اوسئ او ماشاءالله خپل رغیز شیر وارو ډایرکټ بند موږ خپل خبرې لري ظالم معلوم کولې وي موږ به رتن بای ته راشو چې کله بیا رتن بای چې کله دغه غدغه ډیټرمینیشن تو ګوري خلک وي هغه د جذبات نه اریو د جذبات نه اری هغه بالکل نو خو لکه جذبات سره سره د عقل او فکر هغه شعور هغه کې هغه سيزونه ډیر زیاتو هغه یو وخت کې لا دیانتداري او ایمانداري سره هغه خبرو کوم چې هغه په خپل یو ځای کې اصفهانیات کې دا ذکر شته چې یو وخت داسې راغی چې ما ته ډېر زیات کمی و د پیسې او ظاهر چې په بمبئی کې په دې ځایونو کې خو ډېر ښه وکیلانو او بل چې هغه خپل وطن یو نو ده ته چا دومره بیا هغه لفټ ورکوو نو دلالان به راتلل که کمیشن راله راکې نو زه تا کیس ګورم نو قائد اعظم ورته چې کوم کیس زه په دلالۍ والم نو هغې ته زما یعنی د لوګې نمرم خدا کار نه کوم آیا موږ نن دا کوو د قائد اعظم بالکل نه نو د قائد اعظم شخصیت کو ګوري هغه د ماشومانو سره دې ټولو سره ډېره زیاته مینه وه بیا که سټوډنټس ته هغه وګوري که نه یو ځل یې ماونټ بیټن او دی ټول وي راغونډ شوي وته چې د پاکستان نه منې شه هغه وته چې پاکستان نه منې کېدل خو ځکه نشته چې زه یو ځای کې داسې جلسه کې روان وم او ما ته یو څو ماشومان راغلې او په خپل رومال باندې د پاکستان جنډه جوړه کړې وه ما ویل چې پاکستان خو به اوس انشاءالله ضرور جوړېږي د دې د خواهشاتو تکمیل به ضرور کیږي د قائد اعظم مثال به خو علامه اقبال شاعری ده نه وي چې نگاه بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے نن که دا وطن دی او زه ته دلته نن ژوندي یا مونږه خپل بچو سره اوسیږو ازادۍ سره مونږ یو سانس اخلو دا د هغه برکت زه ته وایي که نه وایي زه پې هسې مې نیم عباسي نه زما قام خو په قامونو کې یو قام دی نو که زما قام یو قام دی نو دا قام ما له قائد اعظم راکړی دی نو زه به نن د هغه احسانمندم یم زه به د هغه ورځ هم مانځم زه به د هغه تعریف هم کوم او دا ډېره لویه غټه علمیه ده چې یو سړی تا سره احسان وکړي او بیا هغه احسان داسې نه دی که نه هغه حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې مجھے چوما چاٹی کر کے نہ چاہو مجھ سے فالو کرو نو که قائد اعظم منگا خوخو کنه نو منگ با د قائد اعظم اغا دیانتداری ایمانداری دا با پا خپل پا دی جون کی اچو که منگا د قائد اعظم اغا کردار خپل ځان کې نشو چولی نو منگ دی وطن سره سنسیر نشو کېدی سنسیر هغې سره خپل مال او حال سره دی هغه نو انفرادي سوچ د قائد اعظم بالکل نو کله چې وي هغه ته ما تاسو ته ووایې بېروزګاري وه نو 3 میاشتو دپاره داسې یو پوسټ خالي شو او هغه په هغې باندې ولګېد ظاهره 3 میاشتو کې یو قابل انسان و د هغه دومره ښه کارکردګي وه چې هغې ته هغه وخت چې کوم جج و هغه ولوي چې 3 میاشتو دپاره دا پوسټ ویکنډ کېږي مزید ته په دې کار کولی شي او میبي ته پرمننټ هم شي که ته د خلکو اخوا دې خوا لږ چاپلوسي وغیره هم ورسره کولی شي نو قائد اعظم ورته وایي چې نه د ما ایم دا نه دی هغه ورته وایي چې 1500 روپۍ به تا ته ملاویږي هغه ورته وایي چې نه زما زه به د ورځې 1500 واخلم ګټم اول زما وطن دی زه دا وطن دی خپلو بچو له دوی له دا خلاصوم اول هغه د بچپن نه که ته هغه سټوريز اورې هغه خور ورته وایي ته دلته څه کوې د نیمې شپې ته سټډي کوې نو هغه ورته وایي چې ته اوده شه نه هغه ورته وایي که زه اوده شم نو دا قام به څوک نو د هغه خو ټول یو میشن او هغه میشن کې شکست نه دی خوړلی او کله چې اخلاص په یو څیز کې وي نو زه دا په خپل ځاني باندې هم زه وایم کہ نہ کہ خلوص دل سے جو سجدہ اس سجدے کا کیا کہنا صرف آیا وہی کعبہ جبھی میں نے جہاں رکھی چتا کہ اخلاص بھی کنا اللہ پاک قرآن کا انہا سمجھ خو کنا تا اخلاص صرف زان دا پارا ساتے منظر ما ٹول زما کے نو کلوم دا وطن زمانشی خو کدا وطن دے صرف انفرادی سوچ کئی زد خلق لدا پیغام ورکم زیو انفرادی سوچ کم چه زیم بس زد زیم
زما دي جیدادونه ډیری زما دي بچي ډیر بینک بیلنس دی وی او ګاډي نور دی د خدای تباہ برباد کړي. نو آیا دا پاکستان به کینی دا پاکستان جړې به ختمیږي نو چې دا جړې ختمې شي کنه زه به پکې ختمیږم او اتوماتیکلی زما د اولاد به پکې وای کوم کوی چې ختمیږي ته د بل د پاره کني هي کې به اکثر ته خپل خامخا. ډوبېږي. نو دا خدا سي نه زه به لکه زه که بهرم لاړ شم زه به خپل بچي وکاږم خو ستا خو صرف بچي نه دي ستا به یو لوی جړلې دي. جړې دي جړلې دي. نو هغه جړې خو به ستا بیا د وطن کې نو دا وطن وي زه د وچ ډوکې شپېلم وطن میں د سلطان واہ واہ دا زما د سخن سوری پیمانے کے ہمایون کا واہ واہ اور افتخارات ہوئی کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے واہ واہ سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے۔ زبردست زبردست اور میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے میری ہستی کو در بدر کر دے ذہن جدی وطن سرا سو قرآنے کئی اللہ دے غرق بے شک آمین آمین زما دا دعا دا دا خلقو دا پکارم دا چې هغې اجتماعي سوچ نه لري او هغې صرف انفرادي د ځان نیم دپاره. ضرر ما او ټول زما نه ده په دې نه نه د پدې نه کیږي او ډېر ښایسته او ډېرې خوږې خبرې تاسو وکړې او یقینا چې کله زه بلوچ به مونږ ذکر کولو چې ملمانه نو ما ډایرکټ ما دې ته ډایرکټ کال ونه کړم ما جمشید صاحب ته کال وکړم جمشید صاحب ما ته شاهین عمر صاحب په کار د سبا وی بل څوک بدله مې نه شاهین عمر صاحب یو خو هغې سره نالج دی بل مې د هغې په اړه خبره ښایسته ټو د پوینټ شعر او شاعري کیږي نو مې روز سبا داسې ده چې ما له د هغې په شانتې نور هم داسې مېرمنې په کار دي نو تھینکس ټو هیم اینډ خبرې اترې به نورې هم په دې باندې کیږي هماغه خبره وي چې نیت صفا منزل اسان د قاید نیت صفا او ځکه ورته الله تعالی هغه مسلې مسایل هم اسانول هډلز ورته اسانول بېشکه چې هډلز ډېر زیات وو خو هماغه خبرې چې وي نیت صفا و که نه نو منزل اسان شو نورې خبرې هم کیږي ستاسو کاز به ملو خو واخلې یو وړه غونته کېدمه پس د هغې بیا راځو علم د توري نه زیات طاقتور دی دې دپاره خپل ملک تعلیم یافته جوړ کړئ څوک هم تاسو ته ماتې نشي درکولی ویلکم یو ځل بیا درته وایو هرکلی جي د قاید ورځ د قائد اعظم محمد علي جناح د پیدایش ورځ 25 ډسمبر ټولو ته مسلمانانو ته او ټولو پاکستانیانو ته چې چرته هم جون کوئ تاسو ټولو ته دې مبارک شي جي او دا ملک د ستاسو دی کوم هغه کسان چې هغې هجرت کوي که نه هغې وایي چې بس زه ځم په پاکستان کې څه پاتې شو او بس زه ځم زما د بچو فیوچر نشته او زما فیوچر نشته نو زما پیسې ډوبېږي نو دا ډېر غلط سوچ دی دا هماغه خبره شي چې د ځان سوچ کوې ته چې دلته پاتې شي او ته د دې ملک دپاره سوچ وکړې نو یقین وکړئ بچي به دې سیف وي ته به هم سیف وي په کاروبار به دې فرق نه پروزي خو که ته یوازې سوچ کوې که نه نو بیا د یوازې سوچ هېڅ لاره نه وي راځو به خبرې اترې به ډېرې کېږي اول به چې دې مونږ راشو فاطمه بیبي له به راشو فاطمه بیبي چونکې ستاسو کردار هم آلریډي د زنانو دپاره د هغې دپاره فایټ کوی لګیا ډیفینیټلي سوسایټي کې چې کوم پرابلمز دي مسلې مسایل دي په هغې باندې مونږ خبرې اترې کوو خو اول یو کال زه بیا خپل سوال چې دی کوم هیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام مینا شمس کیسی ہیں میری بہن الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک کون سا بات کر رہے ہیں جہاں سے بات کر رہا ہوں پشاور سے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت قابل ترین میرے ٹیچرز کا عہدہ رکھتی ہیں یہ مقام رکھتی ہیں بہت بہت میں معافی چاہتا ہوں میری پشتو ذرا کمزور ہے تو کیا میں اردو میں بات کر سکتا ہوں آپ لوگوں کوئی نہیں آپ اردو میں بات کریں سب سے پہلے تو آپ کو قائد کا دن بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ سب کو بھی مبارک ہو پاکستان کو مبارک ہو خیر ہو جی بھائی کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے جی صرف بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سمجھیں تو یہ اس کو آپ سوال بھی سمجھ سکتی ہیں اور یا پھر اس کال کے ذریعے میری شمولیت بھی آپ اپنے ساتھ سمجھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جو میری یہ سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں ان سے تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کون سی والی سسٹر سے تینوں سے اچھا تینوں سے ٹھیک ہے اور آپ سے بھی اللہ خیر کرے اچھا جی ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ میں پاکستان کے جو آئینی اصول اور اس میں حقوق العباد اور عالمی موازنے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جیسے سب کو پتہ ہے جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح کے ان سنہری اصولوں پر رکھی گئی اتحاد یقین اور ایمان بے شک ان اصولوں کا مقصد جو ہمیں بتایا گیا وہ ایسی فلاحی ریاست قائم کرنا تھا جہاں پر شہری کو بلا تفریق مذہب نسل اور زبان کے بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں ٹھیک ہے جی
تو پاکستان کے آئین میں حقوق العباد کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، جن میں جان و مال کا تحفظ بھی شامل ہے، ریاست کی تعلیم، صحت، روزگار، آزادی، اظہار اور مساوی سلوک شامل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، آئین پاکستان واضح طور پر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی. اب اگر ہم حقوق العباد کے تناظر میں دیکھیں تو اسلام نے بھی واضح کیا کہ بندوں کے حقوق اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے. اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو نیلسن منڈیلا جو افریقہ سے تھے، وہ ایک قوم کی عظمت اس بات سے بتاتے تھے کہ وہ اپنے کمزور ترین شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم لنکن جو تھا وہ حکومت کو عوام کی حکومت کہتے تھے، عوام کے لیے کہتے تھے، اور عوام کی ترقی اور حکومت کی ترقی کو عوام سے وہ جوڑتے تھے، عوام سے ریلیٹڈ تھے. اچھا، اب اس کے ساتھ دیکھیں جو کرپشن ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہے نا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا طرز حکمرانی یہ تھا کہ وہ جب مطلب ہے کہ اگر وہ سرکاری کام نہیں کرتے تھے، ذاتی کام ان کا ہوتا تو وہ چراغ بھی بجھا دیتے تھے تاکہ سرکاری کوئی چیز ضائع نہ ہو. صحیح. تو اب مجھے میری یہ بہنیں بتائیں کہ آج کا جو پاکستان ہے کیا وہ ان تمام اصولوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہمیں وہ تمام جو قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا تھا، جو پاکستان ہمیں بتایا گیا تھا، کیا آج ہمیں وہ حقوق مل رہے ہیں؟ عام آدمی جو ہے کیا وہ تمام اسی کا تو افسوس ہے جانزیب صاحب، اسی کا تو افسوس ہے نا. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور آپ نے ہمارے ساتھ بیچ میں پروگرام میں حصہ لیا. جی، جو کوشچن کیا ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر سوال نہ اٹھاؤ تو معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوال اٹھا نہیں سکتے کسی پہ، گلا دبا دیتے. ہاں، گلا دبا دیں گے نا. دوسری بات یہ نا کہ جانزیب صاحب نے ہمیں، آپ کو بھی ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا پتہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں ایک جواب دینا پسند کروں گی. فراز کا شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں آپ کو اور آپ کو کیا کنڈیم کروں. میرا ایک ادارہ ہے جہاں پہ میں آج کل مطلب ایک لحاظ سے پرنسپل ہوں، بلکہ ہوں. اب میرے اختیار میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ادارہ دے دیا. اب ایز اے لیڈر آپ سمجھ لے، ایز اے بڑا آپ سمجھ لے، اس میں اگر میں کام کر کے نہ دکھا دوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں. تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی. یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہر ادارے میں آپ جائیں، وہاں پہ کرپشن کیا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. انجام گلستان. تو ہاں، کیا مثال دیا زبردست. بیٹھا بالکل. تو اب میرے کہنے کا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ پاکستان ابھی تھوڑا بہت زندہ ہے اور قائم ہے تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے، تو کیوں نہ ہم ان اچھے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں. ایگزیکٹلی. اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ان کو سپورٹ کریں. ہم نیگیٹیوٹی کو، منفی پروپیگنڈے پہ، ان چیزوں کی تشہیر کرتے رہتے ہیں. میں کالم لکھتی ہوں تو میری کتاب کالموں کا ایک مجموعہ بھی ہے، وہ سوری جواب احوال زما د کالمونو مجموعه ده کہ میں زیادہ تر دا خلق ہائی لائٹ کړي دي کم چې ښه کارونه کوي. نو زه وتیم چې دا نیگیټیوټي خوار سړی پیلاوي کنه، دې سره معاشره نور هم زوال پذیر کېږي. راځي چې کینو چې کم ځای کې که فاطمه کار کوي، سلمہ کوي، مینا شمس په خپل اداره کې کوي، زه په خپل اداره. دا خلق ولې نه د دې لمونږ سپورټ ورکو؟ خو زما خو علمیه داره چې زمونږ هم خلق پې راکاږي، خو د دې به بیا مونږ لکه دغه فریادونه نه کوو. وی شکست سے تو میرا شوق اور ابھرے گا کہ داؤ ہارا ہے حوصلہ نہیں ہارا. حوصلہ ہم نے ہارنا نہیں. مینا خان صاحب دا میډم چې خبرې وکړو، زه خو چونکې زما میډم پاتې شوې وه، دا زما لپاره ډېر اندر خبره ده چې زه خپلې میډم ته نن مخامخ و. دا میډم شاهین خو به تاسو نوم اورېدلی، خو زه بار بار په دې پروګرام چې څوک ګورئ ته وایم تبھی وہ شعر و شاعری کا عکس ادھر بھی آیا. نو هغه وختي چې یو کال راغلی و، هغې کې هغه کس شاعري د قائد اعظم نو زه تاسو ته دغه وایم چې زرانم هو تو یہ مٹی بڑی زرهیز ہے ساکی. او که کله موږ وو چې ټول خلک خراب دي نو بیا خو به قیامت راشي. څه خلک شته
څه خلک شته چې د اسمان او د ازمکه قایم را نشته نو دغه خلک موږ ته چې چاته هم اپورچونټي ملاویږي ټیک ده موږ پاکستان سړی وایي مو مطالعه لري که نه مو طالع پاکستان مو مطالعه خو لیکن بیا موږ به چې کوم دی نو د قائد اعظم هغه خبرې چې کوم دي هغه څومره د هغه کردار دی د هغه حصه وه د هغه افکار دي د هغه نظریه ده هغه اوس وکنه موږ ته په عمل درآمد پکار زما مو د لو بخي لکه په اس باندې نه پوهېدل هغې به اکثر یو خبرو کې بچي کو د دنیا آباده څو نیکو کسانو د مخه آباده ده نو مغه خبره ده چې لکه هغه د هغې مثال به همدا پاکستان به خو هغه علم دومره پورې مینه د وختي د تلوار او د علم خبره شوه دی به ما ته هغه د قائد اعظم د قائد اعظم ته یو ځل طالب علم راغلل او هغه ته تلوار ورکړ یعنی ګفټ هغه ورته چې دا تلوار به ستاسو حفاظت ضرور کوي لیکن اس کو صرف حفاظت کے لیے اٹھانا ہے باقی آپ کا کام ہے علم حاصل کرنا قلم اٹھانا اور اس پہ عمل کرنا نو دا هغه څیزونه دي چې دا قائد اعظم مونږ ته ویلي دي او هغه په خپل لایف کې دا امپلیمنٹ کړي دي که خپل لوري هغه کړې ده هغه هم شته هر څه پکې دي هر یو څیز د هغه لکه په موږ کردار خو کې ګوره موجود. اکثر ګورو چې موږ وایو چې زموږ دپاره یو بهترین مشال راز زموږ ټولو لیډرانو نه مشر لیډر زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټیکو نو بیا د هغې نه پس کو موږ د مثال ورکوو نو موږ د قائد اعظم محمد علي جناح ورکوو چې د هغې قربانیانې د هغې هغه یو نیک سوچ یو جنګ د دې ملک دپاره یو جدوجهد د ملک دپاره په هغې باندې موږ خبرې کوو ما وختي خبره کوله نو هغه لږ سوال راغی نیمګړی کال راغی کو د زنانو موږ وګورو د هغې وخت نه واخلې او تر اوس وخته موږ واخلو ټیک شو یو کردار هغې وخت کې مو یو کردار اوس وخت کې مو څنګه وختي دوی خبره کوله د زنانو په کردار باندې یا د هغې د کردار بلډ کولو باندې هم د قائد اعظم محمد علي جناح یو غټ کردار وکړه د خور په شکل کې که د لور په شکل کې که هغه د هغې د ښځو په شکل کې یا که هغه د مور په شکل کې زه هغه مینا خان صاحب زما ټیچر میډم شاهین سره د ملګري ډایرکټر صاحب مونږ به دا ووایو چې دا اصل کې دا میل چې کوم دی دي ته خدای پاک په دې زموږ په دې معاشره کې په دې پښتون معاشره کې دومره زیاته اهمیت ورکړی دی چې دې لږ شان خپل ځان وپېژندو او خپل ډیوټیز وپېژنو څنګه چې د قائد اعظم مثال میډم ورکړو چې هغه د لور سره په هغه لحاظ کور سره په هغه لحاظ معاشرې سره په هغه اوس هم چې کوم دی دا سړو دا میل ډومینیټډ سوسایټي ده مونږ چې کوم دی ټیک دا 20 ګریډونه اکثر دي د خان د ټیچرانو ته خلک وایي دا درېوال ګریډونه لري که نه د دې څه اهمیت نشته مونږ ښځې هغه شان چې کوم دی نو د دې میل ډومینیټډ سوسایټي کې چې کوم دی چې کله د دې سپورټ مونږ سره نی دا معاشره ده نه زه دې مثال دا ورکوم ما یو ملګري و هغه سیول بیوروکراسي کړي نو یو ځل زه ډېر ډساپوینټ شوم ما ویل یاره زه خو د ماحول نه میډم خو چې د کالج ارته پرېږده وځه اما ته فاطمه دا دوه کمرې یو کې ته ناسته یو کې سره میډم ناسته چې دا هم ته لر کې خالي کې نو دغه کوم خلک دا ګن واچي نو دا پرېږده نو موږ ته چې کوم دی د قائد اعظم هغه زموږ چې دا میل دی د دې حیثیت او د دې مقام هغه شان دی خو که دوی خپل ډیوټي وپېژندي که هغه تعلیم یافته ده که هغه سروس کوي که هغه په کور کې دی چې هغه سپورټ کوي او د دې د غیرت موږ سره شامل شو که نه غیرتي انسان ته خدای پاک هم ډېر خوښوي نو بیا ښځو ته د هېڅ مسله نشته دا ټول معاشره هم ټیک شي دا خلک هم ټیک شي موږ په خپله څنګه چې میډم خبره وکړه موږ ځان نه ټیک کوو خو موږ خلکو پسې شي موږ ته ولې موږ ته خدای پاک علم راکړی دی پوهه راکړې ده موږ سره رور شته موږ سره خاوند شته موږ سره پلار شته موږ سره تره شته موږ سره سوسایټي شته دا دي که نه دې باندې خو د هېڅ قسم قدغن نشته په دې کې چې کوم دی نو مطلب دې بیا هم د ښځو نه ډېر موږ باندې هغه ډیټی راکړي چې کوم زموږ دي تاسو موږ سره ملاتړ وکړئ نو هر یو شیز به سمیږي د ښځو په معاشره کې خو موږ خیر ډېر کار کړی دی چې موږ سره لږ هم د دې سپورټ خلک چې هر څه وي لکه وړاندې زه به ستاسو هغه پروګرام خبره وکړم چې تاسو نو خلکو وایي چې یاره دا هغه په ماشومانو دپاره میډم پروګرام کړی دی او په خپل کور کې کړی دی په خپل حال کې کړی دی که نه او په هغې باندې ته کرټیسزم کوې ته ځان ټیک کړی دی مطلب موږ ته هېڅ حق نشته چې هغه دې ورکړه هغه پې چا کمنټ کو دا خو دنیا ده روانه نه موږ د دې پروا هم نه کوو خو هغې کې یو سړی به زه ته ووایم چې دا مناسب ده چې دا ښځې نن دلته دا کوي او دا کوي نو ما ورته چې یې لکه تا ویډیو راله د ښځو د تا له پکار چې تا سترګې پټې کړې وه داسې راړولې وه ته خو ډېر بزرګ یې که نه تا به نه کته لکه دا کومې خبرې دي نو دا ستا کرټیسزم ګوره د جنت او دوزخ دا تصور به بیا نو دا سیزونه به روان دي لکه دومره پلوي هغه خبره چې ګوره قائد موږ له څومره څه پرېښودلي دي خو موږ سوچ نه بدلو موږ خپله نظریه نه بدلو موږ هغه بل ته ګوته نیول نه پرېږدو هغه دور کې نه یو هغه ګوره یو بریک کلو بیا په دې باندې واپس راځو وایي زموږ ډیبیټ ډېر سخت دی ګورې جنګ ته خبره وړي بریک ویل ستړی مه شئ په خیر راغلی یو ځل بیا جي ذکر کېږي د قائد اعظم محمد علي جناح د سالګرې ورځ ده او موږ ټول لګیا یو دغې باندې لګیا یو خبرې زموږ آن سکرین هم هماغه دي آف سکرین هم هماغه دي او یو بل سره باقاعده جنګ جوړ شو نه تا دا نه دي کړي تا دا نه دي کړي تا دا نه دي الله دې خیر وکړي را به شو موږ
چونکه سلما لبراشو سلما کار هم چې د تاسو پته چې زه بدیم چې سوشل اکټیویټیز سوشل ویلفیر دا زه بدیم چې دا د نن نه دی دا د کلونو داسې د صدیانو داسې د اکټیویټیز روان دي کوم د قائد زمانو ګورو د قائد په زمانه کې هم دغه حل زلو دا شی نه بکیده آپ اپنی زبانی اس کو بتا دیں چلو پشتو میں سمجھ آئی ہوگی میں نے کیا کہا بالکل مجھے سمجھ آئی ہے خیبر پختونخوا کا چونکہ پارٹ ہوں خیبر تو پھر بولے میرا پشتو میں جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں ان کو میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں اکراس دا پروونس ان کو موقع بھی دینا چاہیے اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان کو وہ دینا بھی چاہیے. اور اس حوالے سے ابھی بڑا اچھا ایک اقدام بھی اسمبلی میں چونکہ ہوا ہے کہ جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے گی اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی قائد کے حوالے سے کہ قائد نے ایک ایسے پاکستان کی بات کی ہے جہاں سب کو رائٹس ملنے چاہیے برابری کے. کسی قسم کی میں اس چیز میں اپنا وہ ایڈ کروں گی کہ کسی قسم کا اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی مساوات کا درس ہونا چاہیے. خواتین کو مردوں کو سب کو برابری کے جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے. اور بڑی زبردست بات جو ہے میڈم نے کی میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو قائد نے ہمیں بتایا اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. عمل سے بنتی ہے زندگی. مجھے چونکہ اتنی میں شعر و شاعری میں وہ نہیں لیکن ہم سارے ہم مطلب گوش ہو گئے تھے جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو ایکشن ہے یا آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ایز این انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے وہ بڑا ضروری ہے اور وہ بڑا اہم کردار بھی ادا کرتا ہے. کچھ دیر پہلے اجازت صاحب نے کال کی اور میں بھی اس میں یہی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ بالکل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں نیگیٹیوٹی بہت جلد جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو جنم دیں, ایک ایسی یوتھ کو جنم دیں, خاص کر کے نوجوانوں کے حوالے سے جس طرح سے قائد اعظم کا کال ہے کہ نوجوانوں کو اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم ایسے مواقع پیدا کریں. بینگ پیرنٹ, میں خود ایک عورت ہوں, ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے میرا یہ رول ہے کہ میرے جو بچے ہیں, میرے جو یوتھ ہے, اس کو میں ایک ایسے فیوچر کی طرف لے کے آؤں جہاں انہیں پاکستان سے پیار ہو, انہیں پاکستان سے وہ لگاؤ ہو اور وہ اپنا انفرادی کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں کہ ہم ایک خوبصورت بنا کسی لالچ کے. میں اگر سلما کی بات تھوڑا سا پوچھتا میں پختوږي زبا د سلما میډم دا خبر دا سو کوم چې نوجوان دا با خبره کوم چې زمونږ د معاشره کې پښتنو معاشره کې په دې مسلمان معاشره کې نوجوانانو ته سړو ته دون خدای پاک یو معتبر هغه پیدا کړی دی د قرآن ثابت را دون بل سړی د شپې کور ته راشي 12 بجې کور ته راشي د چا په دیوال راوړي په جمعات راوړي کو چېرته ضرورت واشروم یا نور څه خبرې اترې نو هغه باندې دغه نشته که په ګاډي پورې ختلي څه مسله نشته. بیا دا ولې د شارټ کټ لارې خوښوي, دا ولې چې کوم دی چې دا هغه محنت ولې نه کوي او هغه ښه ته ښه ولې نه وایي او بد ته بد ولې نه وایي, هغه ته څه مسله ده که نه چې هغه هم په دې انتظار ناست دی چې وایي داسې. زه یم چې سړي بل دې دا سوشل ورک خبره وکړه زمونږ په پښتو کې موږ اشر به ورته وایي, موږ اشر خلک به راغونډ شو د معاشرې او د هر څه که موږ سره خپل ځان پېژندو, خپل کلچر مو پېژندو, که هغه پښتون کلچر دی که هغه مسلمانانو هغه لوی اقدار تاسو وګورئ, زمونږ خطبه حجت الوداع وګورئ تاسو, نو دا خو به ټیک ده چې موږ په لګیو خبرې کوو خو بیا موږ وایو چې مطالعه موږ مطالعه پاکستان ویلی خو بس موږ وایو چې پاکستان جوړ شو په دې تاریخ په دې تاریخ موږ اصل هغه سیس ته نه ورځو که نه. سلما جی موږ سلما جی خبرې وکړو دلته بار بار د مطالعه خبرې کیږي که نه او زما داسې په خېټه کې چې دا مطالعه زه دې باندې خو ټیک ټاک بیان کوم چې دا مطالعه مطلب څه مطالعه پاکستان مطالعه دې دا په څه باندې خبرې کوم خو یو وړوکی چھوٹا سا بریک ہے جی چې دا د دغه شاته فلسفه څه ده جی د مولا ګرانو کتونکو په هغې پس بیا راځو. وشي ګرانو کتونکو یو ځل بیا او د خوشحالۍ ورځ یقینا چې مونږ په دې ورځ خوشحالي سیلیبریټ نه کړو بیا خو نه شو جی. سلما هم مونږ سره ناسته ده تے ماشاء اللہ میں سرپرائز ہوگی تے سلما دا تعلق ڈی خان تو ہے. ہاں جی بالکل. تے ماں کدھروں دی ہے؟ میری ماں ملتان دی ہے. ماں ملتان دی تے پنجاب دی تے پنجاب دی فادر جرن ڈی خان دی. پورے پاکستان اے مکسچر ہے, اے ماں پیو دا مکسچر ہے. تسی سرحد وچ رہندے ہو, شادی ہوئی ہے, ویاہ ہوا ہے؟ نہیں نہیں ویاہ نہیں ہوا کیونکہ میری جاب اتھا ہے کے پی دے وچ اینڈ ڈومیسائلڈ خیبر پختونخوا دا ایریا بیکاز فادر جڑے نو ڈی خان تو تعلق رکھ دے یہ وجہ تو جڑا میں کے پی گورنمنٹ نال کم کرینی ہوں. زبردست زبردست. تے او میں نے سنا ہے ڈی خان دا حلوہ بڑا مزے دا ہوندا ہے تے ملتانی حلوہ بھی مزے دا ہوندا ہے. حلوہ تو چل میں جوڑو میں خوشحالی دا موقع دا وہ ہے تے مسالہ روڑ خیر
ہن چونکہ ڈی آئی خان تے ملتان دے حلوے دا اگر مقابلہ کیتا ونجے تو بس شاید جڑے اگر ڈی آئی خان دے حلوے کو میں زیادہ اچھا آکسن تو ڈی آئی خان دے ملتان دے لوگ ناراض تھی ویسن، اور اگر میں ملتان دے حلوے کو ہم چک لیں گے دونوں کو. سو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں بہترین ہی انشاءاللہ نیکسٹ قائد اعظم ٹائم پیدائش رکھوا. اچھا گل سننا وہ کہندی کہ نیکسٹ دوئی واری میں آ سکتے دونوں لے کے ہاں جی بالکل بالکل بدعا کرو. عظیم و یانا وہی ولی پہ نمبر بتا دو اور میٹر وای خو مونږ راشو قائد ورځ دا د قائد ورځ باندې بنل مونږ ازادي کلو خبرې وکړو او د زړه بڑاس په باسو د پیدایش ورځ دا او سیلیبریشنز دی سیلیبریشن مینز خوشحالي ټیک شو ولکه غوندي ګیلې راځي ځکه چې دا ډېر په مشکلاتو دا وطن مونږ له حاصل شوی دی چې په دې کې دا اوس چې کم کسان یا دینه مخکې کم کسان تیر شوي دي کم لیډران یقین وکړئ پاکستان سره ډېر زیاتې کړی دی او کیږي لګیا دی مو تعالی کیا سین ہے مطالبه سے تو زمونږ سره وختي یو کالر راغلی و هغې ډېر ډیپ خبرې وکړې جانزیب صاحب جانزیب صاحب خبرې هغه واقعي حقیقت دی چې موږ په پاکستان وہ آج کالر آف دا ڈے ہو گئے ٹھیک ہے بالکل بالکل داسې همداسې ده ګوره ټولو ته پوهه ده ما ته وایي چې زران هم هو تو یې مټي بڑی زرهې زهې ساکي اپرچونټیز پکار دي که چاته موقع ملاویږي هغه موږ دې خبره وکړه چې دا مسله ده زمونږ خو شعورونه زمونږ په پاکستان په 47 کې جوړ شوي وو او زمونږ کنسټیټیوشن دا خبرو که د آئین هغه په 56 کې جوړ شوي وو 9 کاله پس خو ستا آئین جوړ شو چې قاضي اعظم یا لکه طریق خان وفات شو ستا آئین ولې دومره 9 کاله پس ستا آئین ولې جوړ شو بیا تا 35 ایکټ ولې فالو کړو که نه نو کمې کې چې څنګه میډم وختي خبره وکړه چې زمونږ کومه ایسره یا زمونږ باندې کومه ریسپانسبیلیټي ده په موږ کوم ډیوټیز دي هغه هم موږ کوو که موږ دغه شانې په قدر چا چې څومره حصه را هغه وکړو که هغه موږ دې ته پرېږدو چې بهي ابل به راشي هغه به وکړي که هغه لحاظ باندې ګورو نو بیا به خبرې کلو راځي خو بیا قدرت الله شهاب کیسه تاسو وختي وکړه هغه وایي چې جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت الله شهاب ہوتا ہے نو بیا به موږ دا خلک ګرموي او دا خلک نو خبرې ډېر دي کارونه خو چې زمونږ کومه حصه ده او زمونږ کوم رول دی چې هغه موږ ادا کړو نو هم موږ ډېر بهتري راوستی شو تاسو وکړه چې شروع کې پاکستان کې اسم نو بیا دومره چې کوم دی هغه مسایل نه موږ راوسته هغه خو د مهاجرین مسله وه کو هغه د نیری پانی مسله وه کو هغه د ایڈمنسټریشن هغه وشوې که نه اوس چې پاکستان کې کومې مسلې دي زما د لاسه جوړې دي ستا د لاسه جوړې دي که نه زما پکې څونه کنټریبیوشن دی ستا پکې څونه کنټریبیوشن دی تو څومره هغه د اصلاح کولی شو هغه وکړه که نه فاطمہ جی کالر لو بیا خبرې بالکل هلو جی السلام علیکم السلام علیکم مینه شمس زمان مولا خیل کوټه نه خبرې کوم ستړي مشي په خیر راغلی په دې نن ورځ ما غوښتل چې ستاسو کال راشي څنګه یې اول هم د قاید ورځ مبارک شه ستاسو هم ډېر مبارک شي میډم شاهین چې ډېرې ښایسته خبرې وکړې جانزیب صاحب یو ټلیفون کړی نو هغه دپاره زه وایم چې ناامیدي چې ده هغه فیض وہی انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنو اختیار کرتے ہیں مونږه لا تر اوسه جنون چې دی هغه نه دی اختیار کړی خپل ملک او قوم دپاره میډم زما یو ټو د پوینټ یو پر هغه دی سوال دی او په دې باندې به تاسو رڼا اچوئ ولې چې تاسو ډېر ښه کالمان لیکئ احوال کالم دی ستاسو د دو قومي نظریه باندې دا وطن جوړو دا ملک جوړو او زمونږ مذهبي کم چې معامله هغه دو قومي نظریه باندې ده دا وخت دو قومي نظریه آیا خطرې کې ده تاسو به وروستو ورځو کې یو بیان کتلی د وزیر دفاع د هندوستان وزیر دفاع یو بیان ورکړی و چې سند چې دی هغه زمونږ برخه ده زمونږ حصه ده نو آیا دا ټو نیشن تھیوري چې ده دا وخت هندوستان تاسو ګورئ زمونږ همسایه ملک چې دی هغه د ټو نیشن تھیوري خلاف چې دی د اکھنډ بھارت دوباره یو چې دی هغه کمپین چلولی دی ډیره مننه اوس په جدي میډم ماغه دو نظریه یا وی چې خطره مونږ ډیفینیټلی خبرې کیږي لګیا دي خبرونه خبره روزي جی په هر دور کې دا کته د اقبال وی کنه وی چې یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری په هر دور کې دا خلق پر اوچته دل او دا کارونه به کل خدای د مخنیوي د پاره کسان تا او اوبه څنګه چې هغه نو داسې موږ به مایوسي کېږو نه که نه څنګه چې فاطمه ووي چې مایوسي ګناه ده هم په دغې خلکو کې به یو کسر اوچت شي او دا شی به ختم کړي هغه طارق بن زیاد وایي هر ملک ماست چې ملک خدای ماست که سند دی او که بلوچستان دی او که کویټه ده او که سرحد دی او که چترال دی دا ټول یو دي دا به دی به هم چغې وایي دی به هم وایي
پرون خلکو به چې موږ چې پنجابیان یا پنجاب والو موږ دا خوشې پنجابیان هغوی به چې پښتانه به دا خوشې مختلف نمونه به پېښوه. دا د ازله ابده دا څیزونه روان دي. هغوی سر خبره ټیک ده چې هغوی ووایي، خو هغوی ووایي که نه اوس په دا وینا خو ضروري نه چې دا امپلیمنټ هم شي. دې لپاره به یو مرد مجاهد خو راوچتېږي که نه، او بي به یو نه یو به وي. جی جی استاد دا بار بار کوم چې زه د میډم ډېرې خبرې واورم او دغه شان نور خلک چې اوري دا موږ ووایو چې دغه وشو، موږ هغې ته په کار چې موږ کینو به جړاګانې کوو هغه فریاد کوو، موږ د هغې موږ سره موقع شته که نه؟ بهتري کولی شو، موږ بهتري کولی شو، موږ سره موقع هم شته، اپورچونټي هم شته، فیمیل څومره راووتې، تعلیم څومره زیات شو د ښځو د ماشومانو، یوت څومره اکټیو دی، یوت سوشل میډیا څومره راغله که نه؟ نو چې موږ کینو هغه جړاګانې کوو چې بهی دا غلط شوي دی، دا غلط شوي دی، دا غلط شوي نو هغه موږ سودارو او د هغې بهترۍ طرف ته موږ تللی شو، موږ سره اپورچونټي شته، نو موږ د سوسایټي نه موږ سپورټ کړي. ایگزیکٹلی موږ دا خبره کوو. جی جی بڑی زبردست ہے کہ قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، قوم کیا ہوتی ہے. قوم سندھ پنجاب خیبر پختونخوا نہیں ہوتی، قوم ایک قوم ہوتی ہے. ہم پاکستان ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی، ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی یہی سبق دینا چاہیے کہ ہم پاکستان ہیں. ہم اگر پاکستان ہیں تو ہماری شان ہے، ہم اگر پاکستان ہیں تو ہم اکٹھے ہیں. یکجہتی جو ہے، دیکھیں ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کا ہمیں درس دیا؟ یکجہتی کا، امن کا، پیار محبت اتحاد کا. تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہو جائے گا کہ ایک پاکستان جو ہے، پاکستان ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جہاں پہ ہر کوئی اپنی ہر قسم کی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں، اور یہ احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں. جی ایک سوری جی اقبال کی شعر کی آمد. جی ارے واہ، پھر تو ہو جائے بڑا ضروری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. وہی ایک بات کہ اس میں کوئی پنجاب اور کوئی وہ نہیں ہے، ہم سب اس قومی نظریے کے تئیں یعنی مذہب کی بنیاد پہ ہم ایک ہے. اور پھر اس میں یکجہتی کہ ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارا، یہ نقطہ ہے پوشیدہ تاروں کی زندگی میں. او تارے مل کے راځي چې دا ټول ستوري راټول کو، دا ټول خلک راټول شو. خو که زه وګورم نو زه به راغونډه شم، خو که ګیر چاپېره څوک به نه وي، څوک به نه وي. نو دا موږ یکجهتي سره به دا کارونه کېږي. سر چې څنګه وایي که نه چې دا کار روان دی، نو دې لپاره خو اقبال بار بار وایي سوري جی میڈم، جی میڈم پلیز پلیز آمد اثار کا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. دا خلق په خبرې کوي خو موږ به راغونډېږو او دا په خپل غونډه باندې موږ دا څیزونه. میډم ستاسو خبره چې ډایرکټر صاحب سلما دیو خبرو کو چې دا قوم چې کوم دی نه بلوچ دی او نه سند دی او نه پنجاب دی او نه پښتون دی. لکه قائد اعظم دا وی چې هغه لینګویج مسله وا چې دا مو چې بنگالی شوډ بی د نیشنل لینګویج اور اردو دا سب سے پہلے پاکستانی ہو. نو بیا پکې دا نشته دا پنجاب زنانه راو دا سند زنانه را وی د دینداري ارتنی لې وی کوهي صدقه شسل بيدینه نارینه او چې په یو قدم تر ارشه پورې رسیو مال دې رفتار منګه فیمیل چې ټول د ټول یو سوچي کریټیو سوچي هغه د پنجاب دی، هغه د سند دی. خو لکه میډم خبره چې اصل چې حالات داسې دي چې زه مخکې شم بالکل او شاته بیا ماته سپورټ ضرورت دی، ماته چې کوم دی نو د ملاتړ ضرورت دی او ماته د انکریجمنٹ ضرورت دی. هغه کو د هر یو په شکل چلتے جائیں گے تو کارواں بڑھتا ہے. یہ تو ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ سب لوگ ساتھ مل کے ملک بنتا ہے، ایک قوم بنتی ہے. خود ہی میں اگر انقلاب پیدا ہو عجب نہیں ہے کہ یہ 400 بدل جائے، دنیا بدلی دی شي. بالکل کنه یو قدم تر ارشه پورې رسي ما لیدلې رفتار د درویشانه. همدغه زمونږ علامه اقبال وی چې عشق ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں. دا زمین و آسمان فتح کیدی شي خو زه تو ټول راغونډ شو. مو د ټولو نه غټه خبره ده مونږ کو سرکاري وګورو، دفاتر وګورو، نو مونږ هغه وی کنه اول خو زمونږ د رشوت هغه چسکه نوزي. ټیک شو چې کله د رشوت چسکه نوزي نو رو 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 هغه چې دی نو ډاون فال ته مونږ روان شو. بیا مونږ هر ځای کې سفارش، بیا هر ځای کې چې دی نو بدمعاشي، بیا هر ځای کې مې زما ممزر ما ټول زما. چې کله مونږ ځان دا خامیانی نو باسو کنه نو زما په خیال اول خو موږ ته ځان ته د یو خو پاکستاني ویلو اجازه هم نشته، ولې چې موږ ټول منافقتوب کو لګیایو. زه به په خپل ډپارټمنټ کې داسې یعنی مثالونه هر چا سره خپل ډپارټمنټ هم شته
داسې موږ جنرال خبره کوو خو لکه موږ وایو چې د قائد اعظم دا خبرې نه وي هغه یو بل کردار و نن یقینا زما مشر کې به یا کمې بیشي وي نه دا لاندې زمونږ کوم د چمچې وغیره وغیره چې دې کې ډېرې تاسو له څه وکړو لکه هغه هغې ته خپله ورته پام کوي یا ظالمانو هغې د دې څیز نه خبر هم نه دي نو نن سبا المیه دام ده او دی وی چې زه څومره دقه خوشامدګري وکړم زه به جوړې اگر چې دا د غلط فهمي هلکې منزل تا ته په سټرګل ملاویږي ګوره کو قائد ته یو نوم ملاو شوی د هغه سټرګل کړی دی محنت ملا شوی سٹرگل پہ بات آگے بڑھی تھی نا جی جی آپ جی میڈم دی غریبی لمونگا موقع نہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے دو شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں تو کیا مزہ آ رہا ہے نا میں ان سے درخواست کروں گی کہ میری جو شعر و شاعری کی کمی ہے وہ آپ پورا کر دیا کیجیے صاحب نے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ایک کنٹریبیوشن جو ایک فرد کا ہے جو ایک شخص کا ہے وہ بڑا ضروری ہے اور آج کل آپ دنیا کو دیکھیں جس طرح سے میڈم شاہدہ نے بات کی اس کو میں سیکنڈ کروں گی میڈم شاہین کی بات کو کہ ہم نے اس وقت جو دیکھنا ہے دنیا کو دنیا آگے بڑھ رہی ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے آج کل بالکل سپر ایڈوانس دنیا ہے ٹیکنالوجی کی بات ہے آپ جتنے آج کل اکوپڈ ہیں ٹیکنالوجیکل آپ اتنے آگے جا رہے ہیں لیٹس فورگیٹ اباؤٹ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں ان کیا ہم ذات پات میں بڑے ہوئے ہیں انفیکٹ ذات پات یہ رنگ نسل یہ تو ایک ہندو کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی وہ چونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند تو وہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئی ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا جب ہی ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو ہم انٹرنیشنلی جو ہے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا ایک خوبصورت نام جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے رنگ او زبان دا معنی نه لري معنی دا لري چې ته د دې ملک لپاره کول څه غواړې یو نظریه پکار ایک بڑی خوبصورت چیز ایک بڑی خوبصورت چیز پاکستان کی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آپ جب پاکستان کی ڈگنیٹی پہ بات آتی ہے جب پاکستان کی وقار پہ بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی نہیں جھکے کوئی 7 مئی کا لے لو ذکر 7 مئی کا ذکر لے لو کیا ہم نے توڑ کے گر میں گھس کے ہم نے مارا ہے ساری بتیسی توڑ دی ہم نے دیکھو والے گرانو کا تن کو پزاغی بیا رازو اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان او دا نه صرف مونږ باندې غوي کنا په هر یو نسل باندې هر راتلونکي نسل باندې دا یو احسان دی د پاکستان احسان دی چې تاسو موږ له پاکستان را کړی دی او یقینا چې هغه وی کنه وی وختونه راځي خم راځي بدم راځي خو مغه خبره چې تاسو قربانه موږ له پکاري چې خپل مخې ته کې دوستا سوچونه تاسو فکرونه تاسو هغه خبره تاسو هغه کالز چې کوم د ملک او د قوم د پاره بلکې موږ اکثر دلته چې کله ډېر ستړي شو نو موږ وایي قائد نے ہمارے لیے کہا تھا کہ کام اور بس صرف کام کرنا داسې موږ واړه ایگزامپلز نو پکې دا ایگزامپلز موږ پریکټیکلی خپل لایف کې راولو پوزټیو طریقې سره دا په خپل لایف کې راولو زیات پخوي ټایم ما وخت چې ډېر خبرې اترې شو خو چې دا وخت ډېر ظالم دی دا چاته نه ساریږي نو د وخت چپو سره موږ هم روان نو پتلو کې شاید مې د نن ورځې په حساب باندې خسته غونډه کې یو میسج چې د ټولو د پاره بس نن د قائد اعظم ورځ ده او زموږ کرسچن کمیونټي هغې نن اختر هم دی نو موږ به هغې ته اختر مبارکي مو وایو او هغې دې موږ ته او بلکې خپل ځان ته هم د قائد اعظم د پیدایش باندې مبارکي قبول کړو خو ما خو وختي تاسو ته ووایي چې قائد اعظم سره به زموږ د امین اعلی ثابتېږي چې موږ د قائد اعظم په دې قول باندې یقینا عمل وکړو چې کار نه بغیر نه انسان ته کامیابی ملاویدی شي قرآن موږ نشو جټلاولی قرآن کې وی لیس للانسان الا ما سعى چې تا کوشش وکړو نو ته به کامیابیږي که تا کوشش ونه کړې ته نشې کولی نو بل قرآن والا ظفر علی خان دا ویلي چې خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دا داغی کوسچن هم جواب دی چې کوم موږ نه وکړی شو او دا موږ د خپل ټول قام ته سره زما زه ځان ته هم دا پیغام بیم چې په حرکت کې برکت وي ځکه چې د کاهل سړي نه بر نه برکت وي نو برکتونه به راوړو خو په حرکت باندې ډېر ښه جي اول خو یو جهان مننه چې تاسو نن د خپل فیملی فنکشن چې دی هغه ډیلي کړی دی د دې ورځې دپاره نو ډېره زیاته مننه الله م ګل ګلزار او کامیاب ساته ډاکټر فاطمه جي څه به وایې زه خو زما هم شکریه ځکه ادا کړه چې نن چوټۍ روز او زما بوډا مور پلار دي نو هغې زما سترګې نو مردانو ته چې زه ملایډي په انتظار یې خو چونکې دا پروګرام ما ته ډېر ضروري ښکارېدو ما وی چې نه که زموږ په وجه چاته لږ پیغام نو زه به مختصرا یو دوه خبرې وکړم
اکثر دا خلک وایي چې د باچاخان بابا یادوي چې دا د قائد اعظم ډېر سخت مخالف و یا څه د هر چا خپل یو سوچ دی خو زه دوه خبرې کوم یو خو قائد اعظم په میرټ باندې په میرټ ډېر زیات یقین ساتلو نو که د میرټ باندې فیصلې شو د باچاخان بابا کوټ په ورسره کومه چې هغه وایي چې سړي ته کار وګوره کار ته سړی مه ګوره نو دلته کې پاکستان کې چې کوم دی نو هر چا ته کار کتلی شوی دی لکه کار دپاره سړی نه دی کتلی لکه په میرټ باندې فیصلې وشو نو هر یو کار به یو داسې کس ته حواله شي چې هغه به په هغې باندې پوهې او په هغې کې به بهتري راولي خو چونکې په میرټ باندې فیصلې نه کېږي نو هر چا ته کار کتلی شوی دی او کار ته سړی نه دی کتلی شوی نو دغه اسم ظفر پکې وایي چې هر شاخ پې الو بیٹا ہے انجام گلستہ واہ 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 کیا بات ہے ډیره مننه شکریہ جی سلمہ جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کا جو مقام ہے جو خواتین کو مقام معاشرے نے دیا ہے جو خواتین کے کردار کی بات قائد اعظم نے کی ہے کیونکہ آج قائد اعظم کی برتھ ڈے اور ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جو خواتین کو اسلام نے اجازت دی ہے خدا را اپنی خواتین کا ساتھ دیجیے بے شک ان کو وہ موقع دیجیے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں اور جو نوجوان ہیں ہمارے ان کے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آئیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کی خوبصورتی کے لیے ایک رواداری سے چلیں محبت سے چلیں اور جس طرح سے میرٹ کے حوالے سے میڈم نے بات کی میڈم شاہین نے بات کی کہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کام کرنا ہے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنی ذات سے ایک اچھا ایک پیغام دیں کہ آئیں آگے بڑھ کے اپنے حصے کی شمع جلائیں بے شک جی او چې کله ته دا یو ته بل ته نیسې دا نورې تا ته راتاویږي نو وایي د ځان نه شروعاتو کې نو یقینا چې ته ځان سې کې نو کم از کم په خپل دننه ضمیر کې خو به کلیر یې که نه چې ما خو غداري نه ده کړې یا ما خو بیماني نه ده کړې یا ما خو هغه وایي که نه د ملک دپاره د بهتری سوچ کړی دی بیا د ښځو تاسو خبرو کړو نو یو زنده مثال قائد اعظم محمد علي جناح عین فاطمه جناح چې هغې خپله خور په خپلو کارونو کې په خپل میشن کې قدم په قدم ګړی په ګړی هغه سپورټ کړی ده نو یقینا دا ټول مشالې را دي زموږ دپاره او یقینا کو د دې د جون په هغه یو سبق هم مونږ راوالو نو یقینا زموږ جون چې دی په یو صحیح ډګر باندې یو صحیح لاره باندې تېرېدی شي یقینا چې نن د خیبر سهر به هم په تاسو ټولو خلک لیدلي وي او په دنیا کې چې چېرته چېرته پاکستانیان جون کوي استوګنه کوي هغې ټولو ته د زموږ او د ستاسو د قاید دا ورځ مونږ ورته بابای قوم وایو که نه ځکه چې دا قوم د هغې په وجه آزاد دی او ځمکې ته مونږ وایو پاکستان ته مونږ وایو دا زموږ مور ده نو بابای قوم او خپلې مور سره غداري مه کوئ او د دې حفاظت کوئ دا په مونږ د ټولو نه لومبنی فرض دی جی راځئ چې دا کیک کټ کو ولې چې کیک کټ کول ډېر زیات خوند کوي چې کله مونږ دا او بیا د قاید په ورځ باندې دا موقع زه به یم چې ډېرو کمو کسانو ته میلاویږي چې داسې ښایسته غوندې میډم سره خپل میډم سره خو ودرېږم بالکل نه مونږ تاسو تړلې تاسو نشئ تللی دا رکیب چېرته دی دا رکیب چېرته نه راغی ډېرې روسیه میم دا